مبارک کے 15 چیزونه ذکر کیږي چې هغه ته صرف پکتو کې ثواب دی. قرآن شریف ته قتل ثواب، د زمزم اوبو ته قتل ثواب، د عالم مخ ته قتل دې کې ثواب، د خپل مور پلار مخ ته قتل دې کې ثواب، او بیت الله ته قتل په دې کې ثواب. نو د بیت الله کتو کې ډیر ثواب دی که د خپل مور پلار مخ کتو کې ډیر ثواب دی؟ نو د مور پلار مخ کتو کې د بیت الله نه ډیر ثواب دی. وی دا ځکه چې بیت الله باندې روزانه شپږ شل رحمته راوریږي. نو شپېته رحمته په هغه چا راوریږي چې بیت الله نه چاپېره طواف کوي. سلویخ رحمت پا آغا چارا وریگی کہ بیت اللہ تا مخامخ منز کئی، او چی یو بندہ ستڑی دے طواف و منز نشی کولے او اس بیت اللہ تا گوری نو شل رحمت پیرا وریگی. نو بیت اللہ تا پکتو کے شل رحمت لی، خدا مور پلار مخت پکتو کے دا قبول شوی حج ثواب دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم خدمت گزار زوی چی دا مور پلار باندے دا رحمت او دا شفقت نظر اچي، مور پلار ته پمینه ګوري، نو دا هر نظر په بدل کې قبول شوی حج ثواب الله ورکي. وی خلکو تپوسو کو پیغمبر علیہ السلام نا کدا زوی مور پلار ته دروازه سلزلا دغه څه نظر کوي؟ وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل او چې سلزلا نظر کوي په هر ځل کتو کې د حج ثواب، د قبول شوی حج ثواب. اللہ لوی دے دا اللہ خزانوں کی کمی نشتا. دے غریبانانو چې دا حج وس نکیږي نو اللہ کور کے مور پلار ورکړي دي، لوگ دے پمینه ورته وګور روزانه دا حج ثواب به کیږي. که یووي یوې ته ګوري، که یو موري او که پلاری پلار ته ګوري، او که دواړي دواړو ته ګوري، دا قبول شوی حج ثواب په ورکړي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا ټولو گناہونو سزا چې الله اغواړي نو قیامت پورې رستو کوي بغیر د مور پلار دا حق تلفه و نافرمانه. د مور پلار دا نافرمانه سزا آخرت کې خو بخامخاوي، خو په دنیا کې هم سزا ملاوي. دا نورو گناہونو سزا دنیا کې لازمی نه ده چې دلته به ورکی، آخرت کې به ورکی. او دا مور پلار د نافرمانه سزا به دنیا کې هم وي او آخرت کې به هم وي. دا مور پلار با په جائز کارونو کې تابعداري کې، او که یو ناجائز کار دته وي خلاف شریعت کار دته وي نو بیا به تابعداري نه کې. ذکر حدیث مبارک کے راغلی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، دا خالق پنا فرمانے کی دا مخلوق تابداری مکوا جائز نہ دا. کدا مور پلار کافری نو ام بو سره خېګړه کې. او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دا عائشی بی بی خور دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی مور میں مشرک دا مالا ملاقات لراغل دا مالا جائز دی چی دا آغی صدار مدار اکما. وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل سلی امکی مور سر سل رحمید دا آغی خاطر دار مدار کوا. دا کافر مور پلار تبارک اللہ فرمائی صاحبہما فی الدنیا معروفا. دا کافر مور پلار سرا مرگرتیا کوا دا دنیا پکارونو کی تنکار کے وہ سرا مرگر کے گما. نو کدا مور پلار دا تو کافر شا نو میں منا، او کدا دنیا سے کارونو دربانے کی نو وے کولا. صاحبهما فی الدنیا معروفا، معروف طریقہ یعنی داوی خاطر بکے.
جهاد کله فرض عین وی کله فرض کفایي وی چې کافر د پسر راشي نو بیا فرض کفایي دی مور پلار خزا خاون استاد یو دم تاسو مکه بیا جنگيږي کافر سره او چې نور مسلمانان وسره جنگ کولی شي نو تا ته ضرورت فی الحال نشته نو پتا بیا فرض کفایي دی کورله هغه سره مرګتیا دی وکړو مو کده و نکړو نو جهاد چې کله فرض عین نوي فرض کفایي په درجه کې وي نو یو بچی د مور پلار د اجازت نه بغیر جهاد لتلی نشي جایز نه دي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمای یو سړی راغی د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او جهاد لدتلو اجازت غواړي پیغمبر علیہ السلام وتوی وی مور پلار د جمدی دی هغه ویل او وتویل ففیهما فجاهد زده د مور پلار په خدمت کې کوشش وکا مطلب دا چې د دوی په خدمت کې بتا ته د جهاد ثواب ملو شي بل روایت کړي چې دې سړي پیغمبر علیہ السلام تویل مور پلار می پجړا پرې خودل او جهاد لازم وی پیغمبر علیہ السلام چې لارشا وی خندوا څنګه چې جړولې دې اوسه او خندوا یعنی هغه ته وایا چې ستاسو د رضا نه بغیر جهاد لنظم دی روایت نه معلومیږي چې کم شیز فرض عین یا واجب علی العین نوی کفایه په درجه کې وي نو بچو له دغه کار بغیر د مور پلار د اجازت نه کول جایز نه دي ګوره طالب ضروری علم حاصلې چې دا 24 غنټه په